بسم الله الرحمن الرحیم. اعمالو کی زیادت راځي او ایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان کی زیادت او نقصان ناراضي، دا د متکلمینو رایه ده. فها هنا مقامان، دلته دو مقام یعنی دو دعوی دي. الاول واول دعوه دا ان الاعمال غیر داخله فی الایمان، چې اعمال داخل نه دي په ایمان کې. لما مر لك مخکې چې تیر شوي من ان حقیقت الایمان هو التصدیق، چې حقیقت د ایمان تصدیق دی، نو اعمال په حقیقت د ایمان کې داخل نشو. دیم ولانه قد ورد فی الکتاب والسنة، په کتاب قرآن او حدیثو کې عطف د اعمال په ایمان راغلی او عطف تقاضا د مغایرت کوي، که قولی تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسان چې ایمان راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي. معلومه شو چې اعمال د ایمان نه غیر دي. مال قطع سره د یقین نه بان العطف یقتضی المغایرت، چې عطف تقاضا د مغایرت کوي. وعدم دخول المعطوف فی المعطوف علیه، او عطف د دې تقاضا کوي چې معطوف په معطوف علیه کې داخل نه دی. دویم وورد ایزن، او وارد شوی دی همدارنګه جعل د ایمان شرط د صحت د اعمالو دپاره، د اعمالو دپاره ایمان شرط دی. کما فی قولی تعالی ومن یعمل من الصالحات، هغه څوک چې عمل نیک کوي که نارینه یو که انثی وهو مؤمنون، په دې شرط چې دی مؤمن، نو ایمان د عمل دپاره شرط شو. مال قطع سره د دې نه چې په دې یقین او اتفاق دی چې بأن المشروط لا يدخل في الشرط، مشروط په شرط کې نه داخل، نو عمل مشروط شو په شرط کې نه دی داخل چې ایمان دی. وللامتناع اشتراط الشیء لنفسه، ځکه دا ممتنع ده چې یو شی دی د ځان دپاره شرط شي. وورد ایضا، همدارنګې وارد شوي دي ترک الایمان لمن ترک بعض الاعمال، اثبات د ایمان د هغه چا دپاره چې بعضې اعمال یې پرېښي. نو که اعمال جز د ایمان نه په انتفاع د جز سره خو انتفاع د کل راځي که نه. کما فی قولی تعالی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، که دوه ډلې د مؤمنانو قتل کوي، نو اقتتال ترک العمل شه قتل، او دې دپاره ایمان ثابت کړی دی. مال قطع بانه لا تحقق لشیء، دا هم یقین ده چې تحقق او وجود شی ته نشته بدون رکنه، بغیر د رکن. نو که عمل رکن وی داخل وی نو د دې نه بغیر به ایمان څنګه رات. دې پورې پوښ الکه وسی و خبره دا کوي چې یو د معتزله او د خوارجو مذهب دی او یو د محدثینو مذهب دی. د محدثینو مذهب دا دی لکه ځان پوه کوي چې ایمان د درې څیزونو نه عبارت دی: تصدیق، اقرار او عمل. او معتزله هم وایي چې ایمان د درې څیزونو نه جوړ دی: تصدیق، عمل او اقرار. څه شو فرق پکې دا دی چې تصدیق دا جز لازم د ایمان دی، داسې جز دی چې هغه مطلب دا دی چې انفکاک نه قبلی، او اقرار انفکاک قبلی. او عمل چې کم دی دا محدثین وی دا د ایمان کامل جز دی، د نفس ایمان جز نه. او معتزله خوارج وی چې دا د نفس ایمان جز دی. لکه په پوښ نو په انتفاع د عمل سره انتفاع د ایمان راځي د معتزله او د خوارجو په نس، او په انتفاع د عمل سره انتفاع د کامل ایمان راځي د محدثینو په نس، د نفس ایمان راځي. ځکه عمل خو جز د کامل ایمان دی عند المحدثین، د نفس ایمان جز خو نه دی. تاسو ته ما ویلي وکړ
نو دا کم خبرې چې دا وکړي دا کم دلیلونه نو علامه تفتزانی وایي دا په معتزله او دلیل جوړېدی شي په محدثینو نشي جوړ. ګورئ ولا يخفى پټه دی نه ان هذه الوجوه چې دا ټول دلیلونه انما تقوم حجتا دا حجت جوړیږي علی من پاغسا یجعل الطاعت رکنا من حقیقت الایمان چې طاعت رکن ګرځي د حقیقت د ایمان نه بحيث ان تارکها لا يكون مؤمنا چې تارک د دې اعمال مؤمن نه دی کما هو رای المعتزله لکه دا د معتزله رای د ور سره خوارج هم دي لا علامه نه پاغه چا دلیل نه دی ذهب الى انها رکن من الايمان الكامل چې کوئی ذهاب کړی دی چې دا طاعت رکن دی خو د ایمان کامل رکن دی د نفس ایمان رکن دی بحيث بداسي شان سره لا يخرج تارک عن حقیقت چې نوزي تارک د دې طاعت د حقیقت د ایمان نه نوزي بلکې د ایمان کامل د حقیقت نوزي کما هو مذهب د شافعي وقد سبقت تمسكات المعتزله باجوبتها فيما سبق او د معتزله دلیلونه او جوابونه مخکې تیر شو. المقام الثاني دې مقام دار دې مداوا چې حقیقت د ایمان لا تزيد ولا تنقص نه کمیږي او نه زیاتیږي دا د متکلمینو مذهب لما مر لکه مخکې چې تیر شو من انها التصديق القلبي چې ایمان تصدیق قلبي دی ایمان شی تصدیق قلبي دی الذي بلغ حد الجزم والاذعان هغه چې حد یقین او د اذعان ته رسیدل وهذا لا يتصور به زیادت ولا نقصان نه پدې کې زیادت راځي او نه پکې نقصان راځي حتی پیدا دا ان من حصل له حقیقت التصدیق هغه چاته چې حقیقت د تصدیق حاصل شي فسواء تابعات برابر خبره ده ک طاعت باندې را تک کړی او ارتکب المعاصی او که گناهونه کړی نو تصدیق باقی دی علی حال بخبل حال گناہ کوي او که ثواب کوي نو تصدیق خو بځای پروت دی لا تغییر فيه اصلا بالکل پکې تغییر نشته والآیات الداله اوس په آیاتونو کې خو زیادت د ایمان راغله ده کنه زادت هم ایمانا آیاتونه ورته ایمان زیاتای هغه آیاتونه چې دلالت په زیادت د ایمان کوي محمول دی علی ما ذکر ابو حنیفه لکه ابو حنیفه چې ذکر کړی چنم کانوا امنو فل جمله دوی سنا سه ایمان راوړیو سنا سه خبر ایمان راوړیو ولی ځکه مومن به کم وکنا آیاتونه ټول نور نازل سی ورو نازلې دل سمایاتی پرزن بعد بیا به یو پرز راغه پس بل پرزنا وکانو یؤمنون بكل پرز خاص په هر پرز خاص به زیادت د ایمان په اعتبار د زیادت د مومن به سره مومن به زیات شوی د ایمان نه دی زیات وحاصله خلاصه دار چنو کان یزيد بزیادت ما یجبو د به ایمان زیاتې د په زیادت د هغه سره یجبو به ایمان چې بس ایمان واجب دی چې مومن به دی وهذا لا يتصور بغیر عصر النبي صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ السلام د زمانه نه بغیر بل وخت کې نه دی متصور ځکه اوس مومن به کامل شوی دی کړ وفيه نظر تفتزانی وای دی کې اعتراض دی ځکه اطلاع په تفاصیل د فرایض سره ممکنه ده بغیر د عصر د نبی علیہ السلام نم کنه یو سره نو اوس مؤمن شي اطلاع په ټولو فرایض نشته نو اوس په جمله ایمان راوړو او بیا ضرورو اطلاع حاصلېږي او ایمان خو واجب د اجمالا په معلومه اجمالا او تفصیلا په معلومه تفصیلا اول اجمالا ایمان راوړ کافر چې نو مسلمان چې دل معلوم دي چې په مانځ کې سوال لس فرض دي ولا خفا نشته چې تفصیلی ازیت بل اکملی وما ذکر من ان الاجمال لا ينحط عن درجته چې اجمال کم نه ده د درجه د تفصیل نه پاینما هو په اتصاب کې به اصل ایمان ده چې سره متصف په اصل ایمان شي صحیح شو وقیل چاویل چې ثبات او دوام په ایمان زیادت ته په ایمان باندې په کل ساعتن یو ایمان راوړل دی یو دوام او ثبات ته نو دا دوام او ثبات زیادت وحاصل خلاصه دا چنو یزيد په زیادت د ازمان سره زمانو په اعتبار سره د ایمان زیاتی الکه دی یو سړی ایمان 50 کله نه دی د بل ایمان سلويختو کلو لما انه عرضه ځکه دا عرض دی لا يبقى قد مگر په تجدد د امثال سره کنه وفيه نظرون په دې کې مې اعتراض ده ځکه حصول د مثل پس د انعدام د شی نه لا يكون من زیادت پیشین د زیادت نشه تجدد امثال چې شنو مخ کې چې ورکشه او دا روسته پیدا شه نو د روسته پیدا شي د زیادت نه وي هغه روسته خورک شه
زیادت خو به لهی چې مخکې عرض ورته وي او دا شاته وي او شاته مو تاسو خو چې اراض البقا بې زمانه نشته که کما فی سوا د الجسم لکه په توروالي د جسم کې مثلا وقیل چاویل مراد زیادت د ثمرې دی چې د ایمان ثمره زیاته شي و اشراق نوره او برېښنا د رڼا زیاته شي و ضیاء او رڼا په زړه کې فإنه یزید دا زیادت راځي په اعمالو سره او کمیږي بالمعاصي ومن ذهب چا چې ذهاب کړی د الاده خبره ته چې اعمال جز د ایمان نه فقبوله زیادت والنقصان ظاهر یا د دې قبلېدل د زیادت او د نقصان ظاهر دي ورځکه اعمالو کې کمی هم راځي او زیاتې هم راځي نو بیا به ایمان هم زیاتېږي او کمیږي ولهذا قیل چاویلی لهذا دې وجه نه قیل ویل شوي دي امام رازي وایي دا مسله فرع ده د مسلې چې تعجز د ایمان دی او که نه دی وقال بعض محققین ویل چې موږ نه منو چې حقیقت د تصدیق لا تقبل زیادة ونه بل تتفاوت قوة و ضعفا بلکې دا تصدیق هم فرق لري په قوت او د ضعف کې للقطع ځکه زموږ یقین دی چې تصدیق د احاد الامت د عام امتی لیس که تصدیق نبی د نبی اسلام تصدیق شان خو نه دی کنه ولهذا قال ابراهيم عليه السلام دې د وجه نه ابراهيم عليه السلام ویلي دي ولكن يطمئن قلبي دې لپاره چې ما زړه مطمئن شي څه وشي زړه مې مطمئن شي بقیه ها هنا بحثنا آخر دلته بل بحث پاتې شاغدار چې بعض قدریه او ذهاب کړی د دې ته چې ایمان معرفت ته وایي ایمان څه ته وایي واطبق علماؤنا على فسادی زمونږ علماء اتفاق کړی د دې خبرې په فساد ولې ځکه اهل کتاب کانو یعرفون نبوت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام نبوت پیژانده کما کانو یعرفون ابناهم مالقته به کفر مسرد د دین چې دا یقین ده چې دوی کافران دي وللعدم التصدیق ذکر رسول الله تصدیق نه وراوي بل ولئن من الكفار من كان يعرف الحق بس بل کافران د چې حق پیژانده یقینا وانما كان ينكر عنادا او انکار کو د عناد او د استکبار د تکبر د وجه نه معرفت کوي خو هغه مؤمنان وای کنه قال الله تعالی وی وجحدوا بها دی انکار کوي د دینه واستيقنتها انفسهم یقین کړي د پدی نبوت د نبی علیہ السلام باندې انفسهم زړونو د دوی زړه به یقین کوي د معرفت شکر فلا بد من بیان الفرق لا بدیدا د بیان د فرق نه په مابین د معرفت د احکام او استيقانها او ما بین د تصدیق بها و اعتقادها لیصح چې صحیح شي کون الثانی چې دا تصدیق ایمان دی دون الاول نه معرفت والمذکور فی کلام بعض المشایخ او د بعض مشایخ په کلام کې راغلي چې تصدیق عبارت دی د ربط د قلب نه علامه علماء من اخبار المخبر مخبر چې کوم خبرونه راوړي دي په هغه باندې د زړه تړلې شي چې دا رښتیا دي او دا امر کسبی دی ثابتې کې په اختیار د مصدق سره ستا په اختیار سره کړه ولذا دې د وجه نه یصاب علی خلق په خدای په ثواب هم ورکړي چې اختیاري دی کنه او معرفت خو اختیاري نه دی کنه ويجعل راس العبادت دا غزول سکیږي راس سر د عبادت په خلاف د معرفت په انما ربما تحصل دا خو کله حاصلی کې بلا کسبن کما وقع بصر ولا جسم د چا سترګې په یو جسم ولګيږي په حاصل له معرفت نو جدارن د معرفت راشي چې دا دیوال دی او حجر یا کاڼه دی معرفت بغیر د اختیار ناراضي وهذا ما ذکروا بعض المحققین دا خبرې دي چې بعض محققینو ذکر کړی دي چې تصدیق دا د انتن سبب اختیار کا صدقه چې تمنسوب کې ستا په اختیار باندې صدق مخبر تا حتی لو وقع فی ذلک کچر واقع شي دا په قلب کې من غیر د اختیار نه لم یکن تصدیق دا تصدیق نه دی اگر که معرفت دی پوه نه شئ پوه شئ وهذا مشکل دا مشکله خبره ځکه تصدیق د اقسام د علم نه دی وهو او دا علم د کیفیت نفسانیه او نه ده نه د افعال اختیاریه او نه دلته تبتزانی خطا شوی دی ها خطای کوم ځای کې تصدیق قسم د علم ګرځولې دی او د ایمان تصدیق او دا هغه تصدیق د مرقات تصدیق دی یا د یو د منطق د کتابونو تصدیق چې تصدیق قسم د علم دی دې پر او د علم خو د کیفیت نفسانیه او نه دی او کیفیت نفسانیه په اختیار کې نه دی نو تصدیق هم اختیاري نه دی او حال دار چې تاسو تمات فرقونه خو دلیو کنه تصدیق منطقي او د تصدیق ایمانی دي کې فرق د قسم د علم نه دی قسم د عمل دی تصدیق ایمانی کنه او عمل اختیاري دی نو تصدیق ایمانی اختیاري شي دون لا فائزه کوي ان لان اذا تصورنا نسبته
مونږ چې تصور د نسبت ما بین د شیئین کې وشککنا شک چې دا په اثبات سره نه پیدا ثم يقيم البرهان بیا دلیل ودرول شي په ثبوت دی فالذي يحصل لنا هو الاذعان هغه چې مونږ ته حاصلېږي خو اذعان دی یعنی یقین دی او قبول د دې نسبت لپاره او دا معنا د تصدیق تا او حکم او د اثبات او ایقاع نعم تحصیل تلك الكيفيه حاصل اول د دې کیفیت يكون بالاختیار بمباشره الاسباب چې اسباب به استعماله و صرف النظر استرګي به ورته اړه ورپ الموانع بنئ ونحو ذلك وبهذا الاعتبار په دې اعتبار سره يقع التکلیف بالایمان تکلیف په ایمان واقع کیږي سره مکلف کیږي په ایمان باندې ځکه چې سره مکلف کیږي په اختیاري سيزونو کنه وكأن هذا هو المراد بكونه كسبيا اختيارا گویا کې چې دا مراد په دې چې دا کسبي دی او اختیاري دی ولا يكفي کافی نه ده په حصول د تصدیق معرفت لأن هذا كذا معرفت قد تكون بدون ذلك کله بغیر د اختیار نه نعم يلزم لازمه ده چې معرفت یقیني دي مکتسب بالاختیار او تصدیقا ولا باس بذلك بده کې اس باک نشته لأنه حين يحصل المعنى الذي ځکه حاصلې کې بده باندې هغه معنا يعبر عنه چې تعبیر کېږي د نه په پارسه کې به ګرویدن په یقین کولو وليس الايمان والتصديق سوى ذلك ایمان او تصدیق ما سوا د دینه بل شی نه ده وحصوله للكفار المعاندين المنكرين او حصول د دې کافرانو لپاره چې معاندین دي او منکرین دي ممنوع دي ولا تقدير الحصول بتقدير د حصول سره په تکبیرهم يكون بانکارهم باللسان هغه تکبیر زکه ده چې هغه باللسان انکار کوي و اصرارهم على العناد او همیشواله کوي په عناد او استکبار وما هغه سبانه همیشواله کوي هو من علامات التکذیب چې هغه د تکذیب او د انکار علامې دي بس